بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کتونکو په حاجي آباد شریف کې موجود یم او حاجي آباد کلی په هغې کې دا په کوم ځای کې چې موجود یم دا یو یتیم خانه ده. داسې په شپږ نیمې مرلې کې دې وخت کې تاسو وینئ 2 کمرې دي، ښه غټې کمرې چې ترکاڼ استاد لګیا دی باقاعده چې کوم دی نو په دې کې کار روان دی. دا یوه کمره ده او دا چې کوم دی نو دا بله کمره ده د یتیمخانې، دا بله کمره ده باقاعده بره پکې سیلنګ روان دی ماشومانو لپاره. اوس په تاسو وایئ چې یتیمخانه خو په 2 کمرو کې یا په دومره ځای کې نه راځي، نو دا څه شپږ نیمو مرلو کې چې کوم دی نو دا روان دی. اوس زه دا ویډیو سره کومه په دې باندې یو نمبر وي په هغې رابطه کولی شئ. ویډیو دې له کومه چې کتونکو دا شپږ نیمې مرلې ځای دی، دا تاسو به وینئ دا یو ارضي کټکۍ ده. د دې نه اخواته چې کوم دی نو ښه کافي پلاټ خالي دی. دغه پلاټ خرڅېږي خو ویته شه جیبه ته مې دښمنې پیسې شته دی نه، نو خو چېرې دغه پلاټ دې سره واغستی شو نو دا به بلکل چې کوم دی نو ډېره غټه به شي. بل دې خوا چې کوم دی نو دارالعلوم نعمانیه دا حاجي آباد دا اینه دیوال په دیوال که نه دې کې په سوونو ماشومان چې کوم دی نو زده کړه کوي. نو دغه یتیمخانه او دا مدرسه چې کومه ده دا بلکل په یو څنګ ده. نو دې د بره چې کوم دی باقاعده ډېر سراسري چې کوم دی نو ډېرې کمرې راځي، په دې دغه باندې ډېرې زیاتې کمرې راځي. نو دې کې به ستاسو کومک او مرسته پکار وي. لکه یو خو شپږ نیمې مرلې دا شو، بل اخوا چې کومه مدرسه ده نو ډېره غټه مدرسه ده، 12 مرلې چې کوم دی نو هغه مدرسه را 12 مرلې ما ته اشاره راکړې شوه چې یاره هغه مدرسه چې کومه ده هغه 12 مرلې ده. او دا چې کوم دی نو شپږ نیمې مرلې، نو یعنې دا څه کانال پورې چې کوم دی په بره خو پوره راځي. خو دا مخامخ پلاټ چې کوم دی خو دا دې سره چام واغسته. دا به یو ډېره کامیاب یتیمخانه یو یتیمخانه په څو دا مرله په څو ده په څو مرلې دي 15 مرلې ځای دی او په 2 لکه روپۍ باندې مرله ده، یعنې 10 لکه روپۍ شوي. نو ګرانو کتونکو په دې کې به انسانان جوړېږي. د انسانیت قدر، انسانیت څه ته وایي؟ هغه ماشومان چې یتیمان دي، هغه ماشومان چې اسیران دي، هغه ماشومان چې هېڅوک یې نشته. موږ سره داسې ماشومان شته چې هغه اسیران هم دي، هغه یتیمان هم دي، یعنې نه پلار لري نه مور لري. دې وخت کې 6 ماشومان چې کوم دی یو ځای کې دي او 4 ماشومان بل ځای کې دي. نو دا یتیمخانه مکمل شوه. نو انشاءالله زما خدا باور دی ړومبي به پکې دغه 10 ماشومان چې کوم دی همدلته داخلوم او همدلته به انسانان جوړېږي. سکول، مدرسه، ورسره خوراک څښاک، هر یو څیز به دغه وي. مدرسه یا دا ځای چې چا دی نو هغه ښه تکړه انسان دی، تکړه مولانا دی او هغه الریډي چې کوم دی نو خدمت کوي. خو چېرې تاسو ورسره کومک وکړو نو یو خو دا 15 مرلې دا پلاټ اخیستل دي، دا په دې دغه کې ښکاري. موږ به ورته خیر دی په دې ځای کې به دا 15 مرلې پلاټ چې کوم دی موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو. هغې طرف ته موږ تو شو نو بیا به مدرسه وګورئ. دا په مین روډ باندې دا روډ داسې تللی دی، نو داسې جومات دی او دا ورپسې چې کوم دی نو دا یتیمخانه ده. نو دې ته چې دا پلاټ واغستې نو چې دا به ټول یو ځای شي نو بیا به ډېره غټه یتیمخانه وي. دې نه به غټه یتیمخانه بله نه وي، بل په عمرزو کې دې ډېر زیات ضرورت دی. دا وګوره جی ترکاڼ استاد دې وخت کې لګیا دی. استاد څنګه یې ښې؟ جی بالکل خیر. کار دې روان کړی دی؟ کار دې روان دی. څومره وخت کې مکمل کړي؟ یاره انشاءالله سبا لګي. سبا له بس صرف ګیټونه ته لګي او کټکۍ دي او جی کټکۍ او روشندانونه دي او سیلنګ پکې وشو او جی سیلنګ شوی دی. سیلنګ شوی دی. نو دا کوم نمبر هم چې ورکړی دی په دې باندې رابطه وکړئ. یو د 15 مرلو د پلاټ دپاره سوال کوو، اپیل درته کوو. دویم دا ده چې په دې باندې بره 4 دیواري او بیا هغې کې کمرې، نو بره چې په دې باندې سیسټم جوړ شي نو بیا ورسره نور ځین هم شته د ماشومانو دپاره د لوبو سکولونه هم ورسره شته دي. نو بلکل چې کوم دی نو تاسو په دغه نمبر رابطه کولی شئ، خپل کومک ورسره کولی شئ. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله